زما د اسلام قابل قدرونو او خویندو نن درته ډېره زیاته ناشنا او عجیبه وظیفه ښیم. دومره ناشنا وظیفه چې په یو ځل کولو سره به انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه دا پوره کوي. په یو ځل کولو سره به انشاءالله العزیز الله پاک ستاسو هر قسمه مشکلات دا ختموي. په یو ځل کولو سره ستا هر قسمه دعا محترمه دا به قبلیږي. که چېرته د الله پاک نه صحت غواړې، که چېرته د الله پاک نه پرسکونه زندګي غواړي، او که چېرته د الله پاک نه مال او دولت غواړي، انشاءالله العزیز دا وظیفه یو ځل وکړئ. بیا تماشه کوئ محترمو چې الله پاک ستاسو دعاګانې څومره په ښه طریقې سره پوره کوي. او دا د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارکم دی او د یو صحابي عمل دی. د دواړو جهانو سردار مبارک د عمل ډیر زیات خوښ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. د الله پاک نه دعا ده چې څومره کسان دا وظایف ګوري، دا وظیفه ګوري، الله پاکه د هغوی تمام حاجتونه د پوره کړي. الله پاکه څومره چې مسلمانان دي په هغوی باندې رحم وکړي. څومره کسان بې روزګاره دي د هغوی روزګار دا روان کړي. څومره کسان په غیر ملکونو کې دي او دغه رنګ هلته روزګار نشته، الله پاک بهترین او اعلی روزګار ورکړي ولا. الله پاک څه مقصد دپاره تلي دغه مقصد دا وله پوره کړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عجیبه ده، ځکه یو حدیث دی او د هغې مکمل تشریح ده محترمو. نو که یو ځل چا دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به هر قسم حاجات دا پوره کړي. یو ځل هم وکړه الله پاک ستاسو تمام مشکلات ختم کړي. خو لیکن محترمو د زړه صدق غواړي، باطن صفا غواړي، اخلاص دا محترمه غواړي. الله پاک باندې 100% یقین دا غواړي. ګورئ یقین هم نه په ایمان چې وظیفه نه وظیفې وکړئ هېڅ په حساب کتاب بیا نه پوهېږئ. که چېرته یوه نوړۍ حتی که ستاسو هېټې د حرامو تللې وي بیا فرض مونځ نه قبلیږي، خو چې فرض نه قبلیږي وظیفه به کوم ځای کې قبوله شي. کوشش کوه محترمو، نن سبا دور ډېر زیات نازک دی، دومره نازک دی چې کوم واضح دا محترمو د حرام خوراک دا پراته کم واضح حرامکاري کې خلک دا مبتلا دي، هېڅ سباق څوک نه کوي. کوشش محترمو کوي چې وظیفه دا وکړئ، مس نه کوي. نور ملګرو سره هم شیر کوي چې دا حدیث مبارک هغوی هم واوري. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی او دی دعا کوي، او دعا کې دومره ناشنا الفاظ وایي، دومره ناشنا چې سړی ورته محترمو دا حیرانېږي. یاد ساتئ محترمو که تاسو د وظیفه کول غواړئ 2 رکعته نفل به وکئ. د 2 رکعتو نفل نه بعد به دا وظیفه تاسو کوئ. د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د صحابي دا دعا کوله او د دواړو جهانو سردار مبارک دا واورېدله. نو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمایل موقع مې داسې دی که د دې نه بعد ته څه دعا هم کې دا قبلیږي. که ته د هر مقصد دپاره دعا کې، هر حاجت دپاره کې، پریشانۍ دپاره کې، د څه دپاره هم دعا کې رب لازما قبلیږي. ځکه تا داسې الفاظ ویلې، داسې الفاظ چې دې الفاظو کې واقعي سم نه کېږي، الله پاک به لازما دا به قبلی. راځئ د الفاظ هم زده کوئ او دغه رنګې د هغه معنا دا هم زده کوئ او مکمل طریقه کار هم زده کوئ چې څوک پرې ووایو. اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. محترم مسلمانانو دا کلمات دی. اللهم إني أسألك یا اللہ پاک دانا سوال کو بأن لك الحمد بشک استار پار حمد و ثنا لا إله إلا أنت نشتر بالخدي غير استانا وحدك تزان لي لا شريك لك استاسك شريك نشتا المنان احسان کے ان کے ما بانی میں احسانوں کا مادہ حاجت پورا کر یا بدیع السماوات والارض اے ناشنا پیدا کے ان کے دسمانوں دسمک دمر ناشنا زمکر پیدا کری دوبور پاس رزمکر ہے آسمانوں نے پیدا کری زما حاجت زما مشکل دا وڑو کے ردام پورا کر اب اسلک وسلک بھی یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اے دا جلال والا اے دا عزت والا یا حیو یا قیوم اے جوندی ذاتا یا حیو یا جوندی ذاتا یا قیوم دا طول کارونو سنبالون کیا اللہم انی اسألک الجنہ استان منگا جنت غاڑو واغوذ بک من النار او پناہ غاڑو دا اورنا. محترم مسلمانانو خویندرونو ترتیب او طریقہ کار بر وظیفه داسی چې موږ به چهاردام وکړو بیا به د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل وکړو چې کله موږ نفل وکړو 2 رکعاته بیا به د هغې نه بعد دغه دعا دا به 11 پیرې ووایو څو پیرې 11 پیرې 11 مرتبه دعا به ووایو خو مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف ته لازمن ووایو او کوشش وکئ د مانځه کوم درود شریف دی دقه درود شریف محترمو دا ووایئ انشاءالله العزیز تماشا کوه ستا دعا را نه قبلیږي دا به قبلیږي ناممکن حاجت دی سر ته رسي نه انشاءالله سر ته به ورسي ځکه چې دعا ده د صحابي ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تصدیق کړی دی او چې کله صحابي او کار کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نه وایي نو دغه ته ویل کېږي حدیث تقریري خو دلته کې په نبی علیه السلام قول کړی دی خبره کړې نو حدیث قولي متویل شي نو ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی حدیث ته محترم کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ دغه رنګه ټولو ملګرو سره یې شریکه کړئ چې هغوی هم دا وظیفه وکړي د هغوی هم حاجات دا پوره شي پریشانۍ د هغوی محترمو دا ختم شي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.